الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام د رد الالحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي. په پروني درس کې موږ وضاحت کړو چې د مسلمانانو په معاشره کې الحاد ولې خورېږي. موږ د دې لس اسباب ذکر کړي. اول سبب دا و چې هغه د مغرب فکري غلامي ده. زمونږ بچي فکري غلامان شوي دي د مغرب. نو کله چې یو سړی فکري غلام شي نو دله بیا جسمانی او عقیدوي غلام جوړېدلو کې څه مشکل نه وي. کله چې یو انسان فکري غلام جوړ شي نو دا بیا د هغه ټول طریقې خپلوي. اول ته الحاد دی نو دوی الحاد ته وړي. دویم سبب زمونږ د مسلمانانو په معاشره چې کوم تعلیمي ادارې مسلط دي، دوستانو د لاډ میکال کوم تعلیمي ادارې او قوانین چې په موږ باندې مسلط دي، دا هم الحاد خوري. دریم سبب د اسلام نه لرې کېدل. څلورم سبب د اسلامي تعلیماتو خلاف میډیا باندې پروپاګاندا کول. پنځم سبب د علماو نه لرې کېدل. شپږم سبب هغه د ساينس فلسفه ده. د جدید ساينس د فلسفې نه بعضې عقاید دوی راایستلي دي. اوس چې کوم ساينس دی نو دا یو نظریاتي ساينس دی، یو د عقیدې. زموږ بعضې ملګري وایي یاره زه ساينس نه منم. نه، کوم چې نظریاتي ساينس دی چې دی نه دی عقیده ثابتوي، لکه بګ بینګ، ایولوشن یا داسې نور، دې باندې موږ رد کوو. نور ساينس ټکنالوژي پرمختګ دا د امت ضرورت دی دوستانو. خان چې موږ مسلمانان دا حاصل کوو. اووم سبب سوشل میډیا کې دی خپل پیجونه دي او ملحدین براډونه چلی. د مسلمانانو سره علم نه نو دوی الحاد خوري. الحمدلله هغې کلکه موږ مقابله کوو. شکر دی سوشل میډیا کې موږ دوی سره اوس مقابله کې لګېږو. اتم سبب د مسلمانان د خپل معاشره نه بیزاره کېدل، په یو بل د کفر فتوی لګول. نهم سبب د دعوت او تبلیغ سره د تصوف سره تعلق کمیدل. او لسم سبب فقر او فاقه، غریبي. کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث پاک کې راځي. نو ډېر خلک دا هم د غریبۍ د وجې نه یا په داسې حوادث راشي او دا څوک الحاد طرف ته لاړ شي. راځو د رد الالحاد اصول او ضوابط. مخکې موږ تفصیل سره دعوه جواب دعوه ذکر کړې ده، خو اوس لږ مختصر غونډه کې موږ وایو چې تاسو د الحاد اصول په کوم اصولو به د الحاد رد کوئ او کوم ضوابط دي د هغې دپاره، کوم مقدمات دي په هغې خبره کوم. مولوي صاحب عبارت شروع کوو، در وایه. بسم الله الرحمن الرحیم. اواز دې په مزه دی، اواز به دې تیز راوباسي. د رد الحاد اصول او ضوابط د ملحدینو سره د بحث او مباحثې کولو طریقه بیانول مقصد دی. یعنی د دې مطلب دی چې کله موږ د ملحدینو سره بحث مباحثه کوو یا د ملحدینو د اعتراضاتو جوابات ورکوو یا د ملحدینو د دلایلو رد کوو، نو څه اصول داسې دي چې د هغې پیژندل ضروري دي. دوستانو اکثر که دا اصول تا نظر انداز کړل نو تاسو ته به مثبته نتیجه نه راوځي. دا تا ته وایي چې ما ته الله ثابت کا، نو ته ورته اول به په ثبوت خبره کوو. ثبوت په څه سره راځي؟ آیا ته وایي چې ما ته په سترګو وښیوه، آیا داسې د عقل خبره ده؟ د دنیا یو عدالت هم فیصله په سر سره نه کوي، په لیدلو سره. ته به ورته وایي چې د مدعي نه د دلیل مطالبه کولی شي، خو د نظیر دا ښودل خو ته نظیر دی. ته ما ته وښیو که دنیا کې په چا په نظیر فیصله کړي خو زه به در سره ومنم. نو تاسو به دا به وایي چې یاره خدای نشته، ما نه دی لیدلی. ته به ورته وایي تا کې عقل شته، تا کې شعور شته، تا کې جذبات شته، ته ماضي منې، ته ګریویټیشن منې، ته بلیک هول منې، ته ساینسي دا څونه مقدمات دي دا منې. وایي بالکل یې منم، ته یې ما ته وښیوه. یو انسان کې طاقت شته که نشته؟ او هر یو انسان کې طاقت موجود دی. د یو طاقت د بل نه زیات دی. دا اوس موږ نشو لیدلی. اثر یې محسوسولی شو. ګریویټیشن موږ نشو لیدلی، اثر یې محسوسوو. داسې موږ د الله اثر محسوسوو. وفي انفسکم افلا تبصرون. دې ځان ته دې وګوره. الله وایي الم نجعل له عینین، دا سترګې مې نه درکړي عبرت دپاره، ولسانا وشفتین، دا شونډه او دا ژبه. دا ژبه یې څه دپاره درکړې؟ د سنډا دونه غټه ژبه د خبرې پرې نشي کولی. استاد دا وړه ژبه ده. د یو انسان دوستانو، دا یو انسان الله تعالی د بل نه ښایسته پیدا کړی دی. د انسان تاسو سوچ وکړئ، د انسان د فنګر پرنټ لس د لاسونو او لس د خپو د ګوتو، دا شل دا د یو بل نه جدا دي. الله فرمایي دا انسان وایي ویقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. آیا چې زه دغه شم بیا به زه دا هډوکي وراسته شي بیا به زه راژوندی کېږم؟ الله ورته څه فرمایي؟ بلا قادرین علی ان نسویه بنانا. موږ په دې قادر یو چې تاسو څه وګورئ. ستاسو فنګر پرنټ بنان، په بنان کې څه شی دی خصوصیت؟ فنګر پرنټ دی پکې. دا ستا فنګر پرنټ به هم تا ته ملاوېږي. نو ته سوچ وکړه چې الله تعالی موږ ته په دې خوله کې خوږې اوبه دي، په دې غوږ کې ترخې اوبه دي، په دې سترګو کې نمکین دا ولې دي؟
دا خوږې دې دپاره چې ته پرې ذایقې وسکې. نو موږ د الله اثرات څه کوو محسوسوو دوستانو. وایي د شکل نه د هر شي د قیمت اندازه لګي او گفتار نه د سړي د شخصیت اندازه لګي. او وایي دا ټیک ده چې الله په سترګو چا نه دی لیدلی، تخلیق نه یې په خپله د قدرت اندازه لګي دوستانو. نو تاسو به په هغه اصولو سره د سره خبره کوئ. عموما که هغه اصول نظر انداز کړی شي نو د ملحدینو د اعتراض جواب به هم مشکل شي او هغه اعتراض بیا صحیح ښکاره کېږي، ځکه په هغې کې به د څه اصولو کموالی وي چې په هغې هر سړی نه پوهېږي. موږ کوشش کوو چې زه هم اصول تاسو ته بیان کړم. شاباس. اول اصل ذریعه د علم ده. دا به تاسو ته به ته ورته وایي چې یاره انسان په کومو ذرایعو سره علم حاصلوي. په ذریعه د علم را سره خبره وکړه. اول اصل دې کې درې خبرې دي: حواس خمسه، په سترګو لیدل، په غوږونو اورېدل، په پوزه بویول، په ژبه څکل، په لاس. دې ته حواس خمسه چې په پښتو کې مې درته بیان کړه. اول اصل په دې کې حواس خمسه او عقلي استدلالات او خبرې صادق شامل دي. که کوم څیز موږ ثابتول غواړو یا یې پېژندل غواړو نو د هغې دپاره کوم ذرایع دي چې د هغې په ذریعه موږ دا څیزونه وپېژنو نو درې ذرایع دي. څومره انسانان چې دي عموما په درې ذرایعو سره کار کوي. اوله ذریعه حواس دي. دا حواس حواس نه مراد په لاس پسه کول، په سترګو لیدل، په سترګو لیدل کتل، په ژبې څکل، په غوږونو باندې اورېدل، په پوزه بویول. دا حواس غټه ذریعه د علم ده او ثبوت ده. که په دې پنځو واړو یو څیز ثابت شو دوستانو ابه د دلیل په میدان کې قبول وي. بعضې وخت کې ستا حواس هم غلطېږي، لکه نانور ګرځي که ځمکه ګرځي. ځمکه ګرځي او موږ ته څه په نظر راځي؟ نور ګرځي. اوس ته به ورته ووایې چې بابا عرض کې مشاهده دې صحیح نه وي. دا موږ چې کله په دغه کې روان یو، په ریل ګاډي کې یا ته په موټر کار کې روان یا عرض کې چې په جهاز کې روان، نو تا ته به څه کي دا ونې به درسه څه کي روانې ښکاري، حالانکې ونې ولاړې وي ته روانې، حواس غلطېږي. یا تاسو د انګور دانه واچوئ، انګور په اوبو کې واچوئ، د ده دا دانه به درته د خپل سایز نه غټه ښکاري. بعضې وخت کې د خولې خوند خراب دی، خوږ څیز در باندې پیکه لګېږي، نو حواس دې غلطېږي. څه شی کېږي؟ پته ولګېدله چې حواسو سره یو شي خو ثابتېږي خو حواس غلطېدی هم شي دوستانو. دویم ذریعه د علم عقلي استدلالات دي. دوستانو تاسو لوګی ولیدو، لوګی دې ولیدو، ته څه وایې چې هلکه څه شی دی؟ اور لګېدلی، حالانکې تا اور نه دی لیدلی. یا د خپو چاپونه ستا څه شی شو؟ تا د یو حیوان د یو انسان د خپو چاپونه په ځمکه موجود وو، نو ته څه وایې؟ بهی څوک تېر شوی دی، یو مخلوق تېر شوی دی. یاره نو دا دونه کائنات دا وایي به خود بغیر د خالقه پیدا شوی دی. دا خو هېڅکله عقل نه مني دوستانو. زر زر راو شابه. دویمه ذریعه د علم عقلي استدلالات دي. مسلم عقلي استدلالات هم د علم ذریعه ده. مثلا تا چېرته لوګی ولیدو نو ته وایې هلته اور لګېدلی دی، نو دا اور خو تا په سترګو لیدلی نه دی او نه دی په غوږونو اورېدلی دی او نه دی په لاس سره مسه کړی دی، لیکن بیا هم ته وایې چې اور لګېدلی دی، ځکه ته پوهېږې چې لوګي موجود کېدل په دې خبره دلیل دی چې هلته اور موجود دی. او هم داسې ته په خاوره یا په شګه باندې د خپو نښه ولیده نو ته وایې چې په دې لاره انسان تېر شوی دی، حالانکې هغه انسان تا لیدلی نه دی او نه درته چا د هغه په باره کې ویلي دي، لیکن موږ عقلي استدلال سره دا منو چې څوک تېر شوی دی، ځکه د خپو نشانات په دې خبره دلیل دی. نو په عقلي دلیل سره چې یو څیز ثابت شي هغه به د دلیل په میدان کې قبول وي. درېیمه ذریعه خبر صادق دی دوستانو. زر زر ویو شابه. د علم حاصلولو درېیمه ذریعه د خبر صادق دی. د رښتیا ویونکو په خبر باندې عمل کول چې په هغې باندې زموږ اعتماد وي. کله چې هغه موږ ته دا خبر راکړي نو موږ یې منو، که هغه خبر زموږ په عقل کې راځي او که نه راځي، که موږ یې مشاهده کولی شو که مشاهده یې نشو کولی، که موږ یې څکلی شو که نشو څکلی. دا څومره جراثیم دي، څومره جراثیم دي، موږ یې په سترګو نشو لیدلی. دا یو څو ساینسدانانو لکه الکتران، پروټان، نیوټران دا څوک نشي لیدلی، خو لیکن هغه لیدلی نه دي. څه شی صرف محسوس کړي دي. نور ډارک میټر، تاریک ماده څوک نشي لیدلی، بلیک هول څوک نشي لیدلی. د ساینس نظر دی. څه شی دی؟ یو نظر دی. دا د ځمکې او د نور په منځ کې 15 کروړه کیلومتر فاصله ده. د دې په بنا باندې دوی وایي چې د نور رڼا موږ له 8 منټه 15 سکندو کې رارسېږي. دا چا نه ده ناپ کړی، خاص نظر دی. څه دی؟ دا د سمندر دا چپې چې راځي وایي دا اوبه شاربل کېږي د ګریویټیشن د وجې. د سپوږمۍ کې دا طاقت وایي موجود دی چې څه کوي د سمندر د اوبه شاربي. دا یو نظر دی. چا نه دی لیدلی چې هغه لګی دی باڼې چغې په اچولی غره په غره کوي. دوستانو دا یو نظر دی. نو چې دا مني بیا به دا مني دوستانو. مخکې ځان کله چې ملحدین په مذهبیاتو کې بحث کوي نو د درېیم ذریعې نه بغیر شروع کوي. دوی یا د حواسو مطالبه کوي چې موږ ته یې وښایي، یا د عقلي استدلال مطالبه کوي. د علم درېیمه خبره چې دی، درېیمه ذریعه خبرې صادق دی. نو تاسو به کوشش کوئ چې په درې واړو ذریعو د ملحدینو سره خبره کوئ.
ځکه چې یو رښتونی سړی تا ته ووایي چې ما ته ګوره پیغمبر علیه السلام اول موږ چې دعوه کوو اول د پیغمبر علیه السلام ژبه مبارکه ده. پیغمبر علیه السلام ته چې کله آیاتونه نازل شي تاسو ته وکړي خپل دعوت ورکړي خپلوانو ته، نو نبی علیه السلام ټول خاندان راجمع کو، ټول قریش راجمع کو، ورته وویل چې زه څنګه یم لبستو ما په تاسو کې عمر تېر کړی زه څنګه یم؟ نو ټول ویل چې ته رښتونی. نو چې یو رښتونی انسان د دنیا په باره کې چاته دروغ نه وایي د آخرت په باره کې به ولې دروغ وایي دوستانو؟ دا عقلي دلیل دی دوستانو موږ ته. شاباس. او که دوی وایي چې خبرې صادق ذریعه د علم نه ده، نو دوی ته ووایه چې څومره جراثیم دي او د دې دعوه کولی شي نن سبا بلیک هول دی دعوه کولی شي، داسې نور د ویل لمر ګرځي، ځمکه دوه قسمه رفتار کوي، ځمکه ګول د سیارې موجود دی وغیره. نو دا هر چا نه دی لیدلی، صرف د ساینسدانانو په خبره یقین کوي دا چې صحیح دی به دا هم ثابت دی او ټول شیان دوی مني، د منلو وجه خبر دی هغه ساینسدانان ورکوي. نو موږ ته خبر صادق راکړی دی هغه ولې نه مني؟ پیمانه به یوه وي که دا مني هغه به هم مني. که دوی اعتراض وکړي چې خدای ثبوت راکړه نو اول به ورته وایي چې ثبوت نه مخکې په دې خبره بحث کوو چې د ثبوت دپاره کوم ذرایع دي، په کومه ذرایع د یو څیز ثبوت راځي. او دا ډېره همه خبره ده چې دوی سره اکثر د دوی اشکالات ختمیږي. اول نمبر اصل دا و چې د علم ذریعه ده. دویم اصل د ملحدینو سره چې ملحدینو سره تاسو کله خبره کوئ نو تاسو په خلاف عقل ماورای عقل په دې به خبره کوئ. دوی به تاسو ته د اسلام ډېر عقاید خلاف عقل دي، لکه دا اصل تاسو د انکار حدیث خلاف هم استعمالولی شي. هغوی هم اسلام نصوص د عقل په تله تلي، څوک ملحدین او منکرین هم تلي. مونځ دا د مجوسیانو عمل دی، مونځ د مجوسیانو عمل دی. د صلات نه مراد کوناټي خوځول دي، تحریک الصلوات په خپله باندې دوی دا غلام محمد پرویز هغه اسلم ته خط کې لیکلي دي دا ورته ویل چېرې کوناټي خوځوه بس دا شو. دا طریقه نه ده. او تحریک الصلوات دی هم که نه ده، لغوي معنا نه ده صلات. تاسو نه ته ویلې نه دي تاسو اولانه ویو لګوي مسلسل لګوي وایي نو دا لغوي معنا ده. نو دقه شانته کې دوی هم نس کوي، د نس په مقابله کې خپل فهم پیش کوي. دقه شانته کې ملحدین هم داسې کوي دوستانو. د دواړو د انکار حدیث دوی وایي د اسلام ډېر عقاید خلاف عقل دي، ته ورته وایي چې د اسلام ډېر عقاید خلاف عقل نه دي، ماورای عقل دي. خلاف عقل او ماورای عقل باندې مخکې موږ بحث کړی، اوس بیا راغله. شابه زر وایه. یو د خلاف عقل مطلب دا دی چې یو څیز عقلي طور باندې باطل وي، یعنې د هغه څیز په ناممکن کېدلو باندې موږ سره عقلي دلیل پوه شوې که نه؟ تاسو ویلي وو که نه چې خلاف عقل دې ته وایي چې د هغه په ناممکن کېدو در سره څه وي دلیل عقلي موجود وي. لکه شپه او ورځ، یا به شپه وي یا به ورځ وي، داسې نشي کېدی چې شپه او ورځ دواړه دې موجود شي. یا لکه یو عدد به یا پنځه وي یا به شپږ، داسې نشي کېدلی چې یو عدد دي پنځه او شپږ دواړه وي. او دویم دي ماورای عقل، هغه د عقل خلاف نه دي لیکن په عقل کې نه راځي. ګوره دې فلسفې باندې چې دی خبر ته به اور اکثر د بیانونه اوره دی به ورته وایي ضرور بعضې احادیث خلاف عقل دي. نه ماورای عقل دي. څه دي؟ زموږ یو حدیث صحیح یو عقیده خلاف عقل نشته. ښه دا یاد ساتئ، هغه به څه وي؟ هغه ماورای عقل خبرې وي. شاباس. لیکن په عقل کې نه راځي. په عقل کې ولې نه راځي؟ ځکه چې ولې نه راځي سوال دی. نو زموږ د عقل تجربه کې هم نه دي راوستي، د عقل په تجربه کې هم نه دي، ځکه ماورای عقل خبره ده. مثلا ساینسدانان وایي چې یوه ستاره چې ماته شي بلیک هول جوړ شي، هلته بلیک هول جوړ شي، په دې بلیک هول کې ټایم هم نه وي او نه پکې مکان، هلته زمان او مکان ختم شي. اوس موږ داسې څه نه دي لیدلي چې زمان او مکان نه بغیر وو. دا ماورای عقل خبره ده، خو خلاف عقل هم نه ده. زر دا زموږ په عقل کې نه راځي. داسې کوم شی دی چې هلته نه ټایم وي او نه مکان وي، د ټایم او مکان نه بغیر موږ څه لیدلي نه دي. دا د عقل نه بالاتر دي، خو د عقل نه خلاف نه دي. اکثر ملحدین دا کوي چې کوم شیان په عقل کې نه راځي هغې ته خلاف عقل وایي. مثلا د جنت او جهنم تفصیلات دي، لکه راځي چې جنت کې به یوه ونه چې 1000 کاله به د هغې نه یو تیز رفتار اس تاویږي، نو دا زموږ په عقل کې نه راځي ځکه موږ لیدلي نه دي. او خلاف عقل هم نه ده، ځکه زموږ په دې خبره یقین دی چې یوه وړه ونه جوړېدی شي نو لویه ونه ولې نشي جوړېدی. الله تعالی فرمایي زه به انسان ته دوباره زندګي اوس دې باندې ملحدین هم اعتراض کوي او منکرین حدیث هم کوي. ملحدین خو وایي چې یاره دا څنګه کېدی شي چې په جنت کې به یو داسې ونه وي چې دا به 1000 کاله به تیز رفتار اس تاویږي. دا نه خلاف عقل ده. موږ ورته ویل چې الله وړه ونه پیدا کولی شي، غټ نشي پیدا کولی. او منکرین حدیث پورې اعتراض کوي، وایي دا قرآن نه ثابت نه دی، دا د قرآن نه خلاف دی. قرآن کې کوم ذکر راغلی چې داسې غټه ونه وي؟ یا لکه د جنتیانو قد دی 130 فوټ 133 فوټ،
ملحدین په اعتراض کوي خلاف عقل دی، منکرین حدیث هم په اعتراض کې خلاف عقل دی. ولې هغه وایي دا خو نشي کېدی چې دا د 130 فوټي، ولې اوس د انسانانو قد 15 فوټه 6 فوټه دی. موږ وایو کې خلاف عقل څه شی دی چې الله یو 6 فوټه 15 فوټه 3 فوټه 2 فوټه انسان پیدا کولی شي، 130 فوټ نشي پیدا کولی. منکرین حدیث ته وایي خلاف عقل دی، قرآن نه دی ثابت. پته ولګېده چې د دواړو څه دی، یوه عقیده ده د انکار حدیث او د الحاد بالکل رور او خور دي، هېڅ فرق یې صفر فرق یې نشته. دوا کوي د کتاب له بالا وخت پیدا شي چې پوره 1500 صفحې کتاب کې ولیکو او هغه مسایل زه راجمع کړم د انور د غروب په باره کې څنګه چې هغوی د اعتراض کوي سکندر ذوالقرنین په واقع باندې چې هغه د قرآن د هغه د بصر مشاهده ذکر کړې ده چې هغه ولیدلو چې د انور په اوبو کې ډوبېږي. د قرآن سورت کاف آیتونه داسې دي. همدغه اعتراض منکرین حدیث کوي، وایي دا څنګه په بخاري شریف کې راغلی دي چې انور د غروب نه وروسته رحمان ذات ته په سجده پرېوځي، دا خو د قرآن نه خلاف دی، ځکه وایي د ساینس نه خلاف دی. ساینس وایي چې انور په افق کې ولاړ دی، کله سجده کړې. نو دغه یو عقیده ده. دواړه څه شي دي دوستانو په یو لار باندې روان دي. زر زر شابه مخکې ووه. الله تعالی فرمایي زه به انسان ته دوباره زندگی ورکوم، نو دا خو عقل کې نه راځي، لیکن د عقل خلاف هم نه ده، ځکه چې اول ځل چې پیدا کولی شي نو دوباره هم دا سورت مریم آیات نمبر 8 ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا. زر زر شابه. ويقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حيا ولا يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يك شيئا. سورت مریم آیات نمبر 67. او دغه انسان وایي آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریب به زه بیا ژوندی راایستلی شم؟ آیا دغه انسان دا خبره نه یادوي چې مخکې پیدا کړی وي او د هېڅ شی نه و؟ ملحدین دا هم وایي چې زموږ هډوکي زاړه شي بیا به څنګه دوباره پیدا کړي. نو الله تعالی ورته په قرآن کې جواب ورکړی دی چې ستاسو د لاسونو د ګوتو فینګر پرنټ دا سورت قیامت کې الله فرمایي ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنان. الله وایي دا فینګر پرنټ به هم درله شابه. آیا کافر انسان دا ګمان کوي چې موږ به د ده هډوکي راجمع نه کړو؟ ولې نه، جمع به یې کړو، په داسې حال کې چې موږ په دې قادر یو چې د ده هډوکي او د ګوتو بندونه هم برابر کړو. دنیا کې اکثر څیزونه دي چې زموږ په عقل کې نه راځي، بیا یې هم موږ منو. په حدیث مبارک کې راځي چې انسان ته به په جنت کې وزرې ورکړلی شي، هغه الوزي. وره په دې باندې مستشرقینو اعتراض کوي چې انسان به څنګه الوزي. وم لیدل انسانان الوزي که نه الوزي. انسانان اوس په معمولي رپورټ ماشین باندې ودرېږي او الوزي. دوستانو دا روان وخت کې به تاسو دا موټرسایکلې دا قصې ختمې شي، بس اور به هم جوړ کړی. دوستانو نن 2070 باره کې یا 2050 باره کې دوی داسې وایي ستاسې دا موبایل اوس موږ د موبایلو نه کار اخلو، دلته به چپس ولګوي، بس سیم به درته ولګوي، بس هر څه ورته کنټرول کېږي. را روان وخت کې به ذهن ته به ستا ذهن کې به میموري کارډ کېږي، څه به وکړي، بس دا علم حاصلولو به دې دونه تکلیفونه نه وي، بس هر څه به پکې ډېټا به پکې محفوظ وي. اوس خو موږ نه هېرېږي که نه دا AI والا اوس راغلی ته سوچ وکړه هر څه درله جوړوي. چې انسان دونه دا کولی شي نو د جنت تصور فاست کنیکټنګ موږ د الله کنیکټنګ فاست به وي، شړک سره به هر څه حاضرېږي. انسان څونه فاست کنیکټنګ کولی شي یو ملک نه بل ملک، هغه د بال کیسې دلته ویني لایو ټوله دنیا کې موجود دی. یو دنیا دې کې ستار مار خو دی تلی که نه، خو د هوا په ذریعې سره یو بل موږ کنیکټ شوي نو چې د الله کنیکټنګ به څومره تېز چې جنت سره به زموږ څه کوي، ذهن کنیکټ کوي. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من ربکم. اشتها چې د څه ته کېږي بر تحصیلېږي. الله دې موږ جنت ته بوځي. نو دویم اصل چې و دوستانو هغه څه و دوستانو خلاف عقل ماورای عقل په دې به ته پوهي. درېیم اصل د دعوې د ثبوت معیار به څه وي؟ شابه زر زر وه. درېیم اصل دا دی چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي. کومه دعوا چې انسان کوي د یو څیز د هغې په باره کې د ثبوت معیار به څه وي. عموما 2 معیاره دي. اول دا چې دعوا عقلا ممکن وي، یعنې یقیني چې کومه دعوا کې څونه دعوې چې دي په ده کې 2 معیاره پکار. یو چې هغه دعوا عقلا ممکن وي، اگر چې ته په سترګو نشي لیدلی، اگر چې ستا په عقل کې نه راځي. دویم چې د هغه په ثبوت کې کوم صحیح عقلي یا رښتونی نقلي خبر موجود وي او عقلا ممکن وي او رښتیا نقلي خبر وي. مثلا د خدای جل جلاله د ثبوت خبره ده. دوی وایي خدای جل جلاله ثابت کا چې موږ یو ګورو، موږ وایو د خدای وجود عقلا ممکن دی، د هر شي وجود عقلا ممکن دی. داسې ټوله دنیا پیدا کړې د هغه په نه موجود کې نو یو دلیل عقلي نشته دی دوستانو. دوی په ثبوت کې سره صحیح عقلي دلیل هم شته او رښتونی نقلي دلیل هم شته. صحیح عقلي دلیل دا دی چې په دنیا کې څومره څیزونه موجود کېږي د هغې نه وروسته څوک وي چې هغه څیز یې جوړ کړی وي.
خود به خود یو موټر کار هم نشي جوړېدی او دا مسلم اصول دي د ټولې دنیا په نس دوی وایي دا سیس پلاني جوړ کړی دا پلان کې ایجاد کړی الله تعالی او د الله د وجود خبره چې راشي دوی وایي دا په خپله چلیږي عجیبه مخلوق دی د عقل نه ډېر لري دی او نقلي خبر هم موجود دی ټول انبیاء کرامو ورکړی دعوت قالت رسولهم فی الله شک فاطر السماوات والارض ټول پیغمبرانو ویل تاسو شک کوئ د الله په باره کې چې پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکو دی نو دلیل څه ته وایي دلیل دې ته وایي چې عقلا ممکن وي او د کوم صحیح نقلي خبر سره ثابت وي د دلایلو مختلف اقسام دي که ملحد وایي که ملحدین وایي چې ما ته وښایه چې موجود دی وضاحت دا خبره د ثبوت او د دعوې نه خلاف ده ځکه دا خو د ټولې دنیا د عدالتونو خبره ده چې په دوه ګواهانو سره د هرې مسلې فیصله کوئ چې دوه ګواهان پیش کړي عدالت د هغه چا په باره کې فیصله کوي چې دوه ګواهانو سره ثابته شي اوس که یو څیز ثابتېږي نو ټول انبیاء کرامو ګواهۍ سره د الله وجود څنګه نه ثابتېږي نو کله چې ملحدین د خدای د ثبوت لپاره دلایل طلب کړي نو دا ترقیب هغوی باندې کوي چې د دعوې د ثبوت معیار به څه وي دلیل چاته وایي دلیل صرف د مشاهدې نوم نه دی دلیل دا دی چې عقلا ممکن وي او د دې په حق کې کوم صحیح رښتونی نقلي خبر راغلی وي څومره مذهبي عقاید چې دي که دا نه منې نو ته ورته وایي چې ته خاص تحقیقي او علمي شخصیت نه یې په دنیا کې چې څومره څیزونه دا په کوم اصولو سره منل کېږي اول هغه وښایه شابه زر د مثال په طور هر یو انسان خپل والدین پلار او مور ګڼي چې زه د دې نه پیدا شوی یم نو د پیدا کېدو په وخت کې خو دې کې دا موږ چې خپل والدینو ته والدین وایي دا خو په عقل او نقل دواړه موجود دي که نه خو موږ په خپلو سترګو نه دي لیدلي که نه لیدلي هم دي چا لیدلي چې دا زما پلار دی دا زما مور دی هر خو معاشره وایي درته که نه د هغه په کور کې ګډ شوی که نه خو ته چې په دې د خپل پلار مور په باره کې ته دا یقین لري په خپلو سترګو دې نه دي لیدلي د پلار په وجود عقلي او نقلي دلیل درته یاد دی که نه دوستانو نو داسې هر د کائنات کې لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه دا چا دا خالق لري دا مالک لري دوستانو الله تعالی تخلیقکار دی الله تعالی هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء الله وایي زما خوښه ده چې څنګه ته ګوره د الله په خزانو کې نه د شکلونو کمی دی نه پکې دوستانو د فنګر پرنټو مختلف مخلوقات پیدا کړي په زرهاو مخلوقات پیدا کړي دوستانو که ته ولګېده چې د دې خالق موجود دی الله موږ ولې نشو لیدلی دا دارالامتحان دی که الله موږ ولیدلو امتحان به ختم شي په امتحان کې مقصد پټولی شي دوستانو بل موږ چې څه وینو په جهاد کې وي الله د جهاد نه پاک دی موږ چې څه وینو په جوهر وي الله د جوهر د صفت نه پاک دی موږ چې څه وینو په عرض وي الله د عرض د صفت نه پاک دی موږ چې څه وینو په حادث وي الله د حدوث د صفت نه پاک دی موږ چې څه وینو وایي را سره 50 مثالونه د منطق ورته موږ بیانو دوستانو چې تاسو د الله دپاره دا نشي ثابتولی موږ چې څه وینو په شکل او صورت لري الله د شکل او صورت نه پاک دی موږ چې څه وینو په جسم لري الله د جسم نه پاک دی دوستانو نو دلته موږ دوی ته وایو دوستانو چې دلیل څه ته وایي دلایل داري چې موږ دلته ذکر کړو څلورم اصل عدم مشاهده د عدم وجود دلیل نه چې یو شی ته نشي لیدلی او ته وایي چې دا نشته دا خبره دی باطل ده د موجود کېدو دپاره محسوس کول او مشاهده کول ضروري نه دي مخکې موږ ویلو شاباس څلورم اصل دی عدم مشاهده دا اصول ټیټ زده کړئ چې دا اصول مې زده کړه که نه تاسو دې کې ملحدینو سره بیا مناظرې کوئ په دې اصولو نه بار مه اوسئ همدا کېدی مخې ته دا مقاله مخې ته کېدی دا بیا سبق پوخ کوي او بیا په خپله ستاسو ذهن کې دا خبرې کوي شاباس څلورم اصل دی عدم مشاهده د عدم وجود دلیل نه دی کوم څیز نه لیدل د دې خبرې دلیل نه دی چې هغه څیز دی موجود نه وي شاباس دا خو ساده خبره ده موږ په ژوند کې په زرهاو څیزونه نه وینو بیا یې هم منو بلیک هول دی سیارې دي یو ارب سیارې دي په دغه کې په ملکي وی کهکشا کې موږ چې کومه کهکشا کې اوسېږو ته ملکي وی وایي په ده کې څوک وایي یو ارب دي څوک وایي 3 ارب چا لیدلي بس یو نظر دی بس پیش کوي د ځمکې حرارت دی د لمر ګرځېدل دی وغیره څومره ساینسي څیزونه دي جراثیم دي څومره ښارونه څومره ملکونه دي څومره واقعیت دي موږ خو نه دي لیدلي خو د خلکو په خبرو یې منو موږ تاریخ ګورو نو موږ خو نه دی لیدلی موږ ماضي څوک لیدلی شي ټول دنیا ماضي مني ملحد هم ماضي مني موږ هم ماضي منو چا لیدلی ده خو د بل په خبره یقین یې کړی یا نو د بل په خبره چې یقین نه یو شی ثابتېږي نو د الله وجود ثابت دی عقلا او نقلا که نه دوستانو دا دومره غټ غټ دلایل موږ دوی ته بیانوو پنځم اصل د مدعي نه د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي شابه زر سره مدعي نه دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه کول صحیح نه دي دوه څیزونه دي د یو دعوا د ثبوت دپاره دلیل پیش کول وضاحت دوه څیزونه دي د یوې دعوې د ثبوت دپاره دلیل کول وضاحت وشو چې هغه دعوا عقلا ممکن وي رښتینو نقلي خبر باندې مشتمل وي او بل د نظیر مطالبه کول ما ته وښایه په دنیا کې اوس د موسی علیه السلام په امسا دوی اعتراض کوي وایي د لرګي نه امسا جوړېږي ما ته وښایه ته ورته وایې چې راشه هغه وخت کې چې څوک وو هغوی دا لیدلې وه زه به درله راشه د بایبل نه حوالې درکړم زه به درله راشه د رښتونو د قرآن نه حوالې درکړم
دا نقلی خبر دی کنه او عقلی خبر هم په دې موجود دی چې الله لرګي پیدا کولی شي نو لرګي نه د امسانه اژدها نشي جوړولی ولې نشي جوړولی دوستانو تاسو به دلته به دوستانو تاسو به څه کوئ د دې به داسې جوابات ورکوئ زر زر به اکثر ملحدین د نظیر مطالبه کوي د دلیل مطالبه نه کوي او نه دلیل پیژني د ثبوت په میدان کې صرف دلیل پیش کولی شي په چا چې د قتل دعوا وي جج او قاضي دا مطالبه کوي چې وښایه او ګواه پیش کړه اوس که دا وایي چې نظیر وښایه څنګه دې قتل کړی دی نو دا خو احمقانه مطالبه ده چې کله ملحدین د نظیر مطالبه وکړي نو ته ورته ووایه چې د علم او ثبوت په معیار او میدان کې د نظیر مطالبه نه چلیږي بلکې یو څیز په دلیل سره ثابتېږي شپږم اصل چې دی د شریعت کامل فهم به درته حاصل وي څه وي د شریعت د کامل فهم نه به خبرې دوی به وایي چېرې الله رازق دی نو ورشه دوی به وایي چې الله رازق دی چې الله رازق دی خلک د ولږې ولې بري ته به ورته د رزق فلسفې نه ځان خبر کړه دوی به وایي چې ښځې ته ناقص العقل ویلی شوي دي نو ته به وایي چې د پښتو د اردو ناقص العقل خو ته مراد نه دی کړی نو ته به د دې کامل فهم نه به ځان خبر کړی نو ته به ته به دې جواب کولی شي شپږم اصل شریعت کامل فهم حاصلول ضروري دي ابه ورسره خپل وګورئ شپږم اصل دا دی چې موږ ته د شریعت کامل فهم حاصلول ضروري دي په شریعت باندې کامل عبور لرل دا هم یو اصل دی مثلا الله تعالی قرآن کې فرمایي د هر ذي روح رزق په ما لازم دی اوس که څوک د لږې نه مړ شي نو دوی اعتراض کوي چې دا خو د ولې د لږې نه مړ شو نو څنګه رزق د الله په څنګه د الله د ذمه ده نو ته به ورته وایې چې د ذمواري خو پېژنه چې الله څه فرمایي د رزق رسولو مقصد څه شی دی د رزق مطلب دی د رزق مطلب دا نه چې الله تعالی هر یو انسان ته په لاس کې ورکوي چې دا واخله وخور د رزق رسولو مقصد او مطلب د رزق مطلب دی چې څومره ذي روح څیزونه دي هغوی ته د رزق دپاره چې د څومره څیزونو ضرورت دی هغه الله تعالی په دې ځمکه کې پیدا کړي دي او تقسیم یې د انسانانو په لاس کې ورکړی دی او تقسیم طریقه یې هم ښودلې ده چې داسې یې تقسیموئ او اوس که څوک د ولږې نه مري د الله تعالی دعوه غلطه نه ده ثابت د الله تعالی خو دې ته په دنیا کې رزق پیدا کړی دی لیکن انسانانو په تقسیم کې غلطي وکړه چې د هغې په وجه انسان د خپل رزق نه د رزق فلسفه دا ده چې د انسان رزق ته د کومو شیزونو ضرورت دی الله پیدا کړی لکه اکسیجن یو ملت بند که انسانان به مري دا اکسیجن دا اوبه دي دا څونه چې زموږ ضرورتونه دي یو کورنه کې د ژوند تېرولو لپاره 322 ساینسي پیمانې پکار دي 320 322 دا په دې کورنه کې الله پیدا کړي دا ټول انسانان پیدا کړي البته تقسیم طریقې کار د رزق د انسانانو د پلاس کې ورکړي دي انسانانو ته ویلي چې الله ورته تاسو حلال کاروبار کوئ سود مه کوئ دلته کیپیټالیزم دی سودي نظام دی د سودي نظام د وجې نه خلک د انسان د خپل رزق نه محروم شوی دی الله ویلي واحل الله البيع وحرم الربا حلال تجارت کوئ الله ویلي تاسو وکئ واتو زکات ورکئ عشر ورکئ تاسو څه وکئ خیر خرابات وکئ نو کله چې انسان په دې اصول باندې عمل نه کوي نو دې کې د الله څه قصور دی انسانانو خلک د رزق نه محروم کړي دي چا انسانانو د دې دپاره کړي چې د الله تعالی د بعضې خلکو د غریبۍ امتحان اخلي او د بعضې د مالدارۍ امتحان اخیستلی کېږي دوستانو نو دلته د رزق فلسفه دا ده چې الله تعالی په دې کائنات کې په وافر مقدار کې د رزق چې انسان څه ته ضرورت وي هغه الله پیدا کړي د تقسیم طریقې کار انسانانو په لاس کې ورکړي چې انسانانو تاسو کوي تاسو یې تقسیم کوي عدل وکړي انصاف وکړي څه وکړي ان الله یأمر بالعدل والاحسان الله وایي عدل وکړه احسان وکړه او چې انسان عدل او احسان نه کوي انسانان ظلم کوي نو دې کې د الله څه قصور دی دوستانو د رزق په فلسفه به خبرې وم اصل د ملحدینو د اعتراض نه وروسته فلسفه پېژندل پکار دی پنځه شپږ قسمه اعتراضات پې وروسته را روان دي د ملحدینو د اعتراضاتو اقسام او انواع نو تاسو به دا پېژندلی وي دوستانو نو کله چې دا پېژندلی وي بیا علاج اسان دی زر زر به وشابه وم اصل د الحاد د اصولو ضوابط د ملحدینو اعتراض نه وروسته چې کومه فلسفه ده هغه پېژندل ضروري دي دوی چې کله اعتراض وکړي ته به ګوري چې د کومې فلسفې په بنیاد باندې اعتراض کوي مثلا ملحد وایي په اسلام کې دا پابندیانې ولې دي حالانکه انسان آزاد کېدل پکار دي دا د ماډرنیزم د فلسفې د مساواتو په بنیاد خبره کوي مونږ به ورته وایو اسلام د مساواتو دعوه نه ده اسلام هېڅکله مساوات نه وایي اسلام د عدل او د احسان خبره کوي اسلام د انصاف خبره کوي عدل او مساوات څه کېږي بعض ځایونو کې ظلم ګرځېږي مساوات بعضې وخت کې ظلم ګرځېږي دې باندې موږ تفصیلي خبرې کړي دي اسلام خو دا دعوه کړې ده چې هر مخلوق سره د انصاف معامله کوي د ښځې چې څونه حق دی هغه جوړېږي ماشوم چې څونه حق جوړېږي هغه له ورکوي د هر چا حق معلوم دی نو دوی چې کوم اعتراض کوي د هغې نه وروسته به تاسو فلسفه معلوموئ که تاسو د الحاد ځان ماهران ګرځول غواړئ نو تاسو به په دې خواري کوئ هله به تاسو ماهران ګرځېږئ که نه
بیا به تاسو به مې وایي چې بس موږ په الحاد پوهېږو خو بیا به څه نه په الحاد باندې را روان وخت ښه تفصیل سره موږ د الحمدلله کال دله پړاو کړه دې دپاره چې تاسو را روان وخت څه وکړئ لیکن نور هم خواري وکړئ محنت وکړئ امت ارتداد طرف ته روان دی نو چې روان دی نو چې دې کې تاسو څه کوئ په دې موضوع تاسو ته اوبو رسېل وي زر زر ویوه هغه به په خپله خبره نه کوي هغه چې د کومې فلسفې نه متاثر وي د هغې اعتراض به پیش کوي لکه شاباس دوی وایي چې څنګه چې سړی د طلاق حق حاصل دی داسې ښځې ته ولې نه دی حاصل مونږ به ورته وایو اول په دې خبره وکړه چې د ښځې او سړي په منځ کې د مساوات اصول دا کوم ځای په تاسو راغستې دي شاباس چې د ښځې او سړي په هر شي کې د مساوات وي آیا دا څه اصول دي چې ښځې او سړي په منځ کې مساوات وکړی شي د هغوی سره به هغه معامله کېږي کوم چې د هغوی د ذهني او جسماني اندازې سره صحیح وي د ښځې جسم په نسبت د سړي نه کمزوری دی اوس که د مساواتو خبره شي څنګه چې سړی مزدوري کوي داسې به ښځه مزدوري کوي اسلام د دنیا د کار نظام چې مشقت والا دی د دنیا نظام مشقت والا دی دا د سړو په سره اچولی دی ښځې د معاش نه بې فکره کړي دي سړي به یې ګټي او راوړي ښځو له به ورکوي دا وګوره په تیاره ناستې دي څومره اسان کار دی اوس چې یوه ښځه د خپل پلار د خپل مور د خپل خاندان خدمت کوي دا قید کې ده کومه ښځه همدغه ښځه چې بار راوځي دوکانداري کوي ډریوري کوي په میلونو کې کارونه کوي په پټو کې کارونه کوي دا آزاده ده دا آزاده ده دا ظلم نه دی دې ښځې سره یقینا چې ظلم دی دوستانو زر زر ویوه د سړي په ذمه اچولې ده چې جسم یې مضبوط دی او ښځې ته یې اسانه ذمهواري ورکړې ده د هغه د کور نظام دی بعض وخت کې مساوات ظلم وګرځي د ملحدینو سره اتم اصل دی د جزوي خبرو په ځای ورسره په کلیاتو بحث کوئ هغه به راشي په فروعي مسلو کې به تاسو سره بحث شروع ته ورته یار ستا څه کار دی د چرګې د مالګې څټلو سره څه کار دی ستا څه کار دی چې زموږ لاندې مسلو کې موږ سره بحث کوي ستا سره زموږ په اصولو کې اختلاف دی تا علومانه بیا راشي دې خبر ته زر زر ویوه د جزوي خبرو په ځای به ورسره په کلیاتو بحث کوئ د رد دې کې به دا به دې کې به ډېر سوچ کوئ دې خبرو ته ویوه زر زر شبه د رد الحاد د رد الحاد اصل اهم دی شاباسي دا څنګه د عبارت څنګه د ګډوډ لیکل شوی دا اصل اهم دی جزوي خبرو په کلیاتو باندې ورسره خبرې کوي مثال دوی وایي نعوذ بالله خدای جل جلاله ظالم دی بندګان جهنم کې اچوي دا خو ظلم دی د کفر په بنیاد د دې چې نقل کفر نه باشد دی وایي چې خدای پاک نعوذ بالله ظلم کوي خلک جهنم ته غورځوي دا به ورته ووایي د دې په ځای به موږ په دې خبره بحث کوو په تصور د الله به بحث د خدای جل جلاله باندې خبره کوو زمونږ په نزد د خدای جل جلاله څه صفات دي یو صفت یې حکیم دی حکمت والا دی د الله تعالی یوه فیصله د حکمت نه خالي نه ده نو په دې کې به هم څه حکمت وي دوستانو موږ وایو موږ الله چې کله منو سره د صفات وي منو په دې بحث کې به د علم الکلام څه ناسته تاسو دا کوم چې موږ مخکې وویلې که نه د الله صفات موږ الله تعالی دپاره صفات ثبوتیه ثابت دي صفات سلبیه د الله دپاره نفي دی او منزه دی الله تعالی د هغې نه په دې به تاسو نو که ته وایې چې الله تعالی دا خلک جهنم ته ولې غورځوي ته به ورته وایې الله تعالی حکیم ذات دی بل الله تعالی په چا جبر الله څه فرمایي قرآن کې لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون الله وایي زه په چا مثقال ذره د یو مثقال د ذرې هم ظلم نه کوم الله درته ښودلي دي وهدیناه النجات دواړه لارې مې الله ښودلي دي فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر که کفر اختیار بیا درته ویلي چې ولا یرضى علی عباده الکفر زه د کفر نه راضي نه یم تاسو ځان نو خپل اهل عیال د جهنم د اور نه څه کوي بچ کړئ نو دوستانو نو چې الله تعالی وضاحت کړی نو چې ته په زوره ځان جهنم ته غورځېدې کې د الله تعالی څه قصور دی پوه شوې نو موږ ورته وایو چې الله تعالی د حکیم دی د حکمت خاوند دی دوی چې اعتراض وکړي چې نبي علیه السلام په خبره باندې تاسو ورته وایئ چې تصور د رسالت به بحث کوو هغوی به د قرآن د آیات مفهوم اعتراض کوي موږ به ورته وایو موږ سره د وحي په تصور بحث وکړه وحي نه دوی منکار کوي منکرین حدیث او ملحدین دواړه هغوی د پیغمبر علیه السلام قول ته وحي نه وایي او ملحدین د الله قول ته وحي نه وایي سیم ټو سیم یو دغې دی دوستانو هېڅ فرق یې نشته دی موږ به جزوي اعتراضاتو کې ځان نه راګیرو بلکې د دوی سره به په کلیاتو بحث کوو جزئیات نه ختم کېدو سلسله نه ختمېدونکې سلسله ده دوی سره اصولي خبره کول پکار ده مثلا د الله تعالی په تصور د قیامت په تصور د انسان د ژوند تېرولو څه اصول دي اوس د قیامت په تصور پکار دی دې وخت کې اوس ما یو له شل دلایل تاسو ته عقلي بیان کړي وخت نشته دی زر زر دا سبق مخکې بوځو موږ به ورته وایو چې ته خدای جل جلاله نه منې نو د خدای په خبره اعتراض څه مطلب شو ستا حق جوړېږي اول د خدای په تصور خبره وکړه چې خدای منې او که نه او د هغه صفاتو سره یې منې او که نه کوم چې موږ منو که د هغه صفاتو سره خدای جل جلاله منې نو یو اعتراض به دې هم باقي پاتې نه شي نو موږ ته پکار دي چې جزوي خبرو په ځای کلیاتو باندې ورسره نه هم اصل چې دی د شریعت
د اسلام نه بوله جواب ورکو مونږ چې کوم جواب ورکو د شریعت د اصول نه بدوي د جواب ورکو ها هغوی چې د کوم فلسفي پوهه اعتراض کوي د هغه د اصول نه به جواب نه ورکوي د شریعت د اصول نه به جواب ورکوي الزامي جواب هغوی د هغوی دغه نه جواب ورکوي ها الزامي کې به موږ څه کوم د هغوی د کور حواله پیش کوو کنه مثلا کفار په جهنم کې اچول همیشه د پاره ظلم دی دلته عقلي جوابات هم څه آسان جوابدار چې موږ پرې د الله صفات دي او صفات حکیم دي نو په دې الله تعالی حکمت دی دویم جوابدار چې ټول انسانان د الله مخلوقات دي او بندگان دي الله تعالی د دوی مالک دی اوس د مالک وخت ده بل الله په چا باندې سره کوي ادا سورۃ النساء آیات نمبر 40 زر آیتونه یو شابه ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما سورۃ النساء آیت نمبر 40 بشک الله تعالی د یوې ذرې په اندازه هم ظلم نه کوي او دا ذره یو نه دا بل آیات شابه زر سورۃ السجده آیات زر فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون سورۃ السجده آیت نمبر 17 ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون دا بل آیات ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما الله فرمای زما څه کوي تاسو جهنم ته ورځو تاسو په زور ځان جهنم ته ورځوي الله فرمای بل آیات کې الله فرمای آیات مزه الله وجه دا مؤمنان او مجرمان برابر دي افنجعل المسلمين كالمجرمين افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه کوم ځکه ملیدل دي چې مجرمان او مؤمنان به برابر یو انسان به ټول شپه الله ته جړاګانې کوي د الله د حکم پابندي وکړي 15 وخت مونږ او 10 پکې حلال بخوري یو انسان به شرابي کبابي زناکار به الله دا برابر شي نو تاسو الله ته د ظلم نسبت کول الله ته د جهنم نسبت کول دا خبره صحیح نه ده لسم اصل د شریعت په اصول کې پر سره درنه بحث کو زر درغه مثلا الله تعالی یو د نبی علی السلام اخیری نبی د قیامت حق دی د قبر ژوند دی بعض مسایلو کې اختلاف دی فروعي مسایلو کې کدوی په یو مسله اعتراض وکړي نو موږ ورته وایو چې دلته خو بل تشریح هم شته اول نه مني نو موږ ورته وایو اول اسلام تاسو مو چې تاسو رب الیدین نه کوي هغه کتاب ورته خپل منځنه اختلاف دی تاسو څه کار موږ وایو رب الیدین کول ترک رب الیدین سنت دی واغی وي امام شافعی رحمت الله علیه سوی کولی سنت دی بس اولا او غیر اولا خبره ده موږ وایو چې امین سرن ویل بهتر دی اولاد هغه وي جهرن بس اولاد دغه ستاسو کار دی ته ملحد ته خو سره یو نه بني نو تاسو په دې ورته جواب ورکړئ اول خو د اسلام اصول منه د الله تعالی بارکه عقیده صحیح کړه د دې خبرو جواب به درته ملاوي شاباسي نو تاسو به کوشش کوئ چې هغه په فروعي مسایلو کې بحث کول غواړي نو په هغه کې خو اختلاف دی نو په هغه بحث نه کیږي اصول تراشه کوم چې متفقون علیه حصہ ده په هغې باندې اعتراض کوه دوی به اعتراض کوي چې تاسو یو بل ته غلط تاسو یو بل ته غلط تاسو ورته ووایئ خپل منځ کې فروعي مسایلو کې اختلاف دی زموږ اصول یو دي شاباس لکه مثال الله تعالی یو دی رسول یو دی آخرت جنت جهنم زکات حج روژه نکاح څومره د اسلام اصول دي چې موږ ټول پرې متفق یو البته د الفاظو په تعبیر کې اختلاف لرو تاسو ورته تاسو ګوره د هر میدان په خپل جواب ورکوي تاسو باندې چې دوی سوال وکړي چې تاسو خپل کې یو بل سره مناظره کوي ته ورته چې الفاظ تعبیر کې اختلاف لرو هر یو جماعت دا کوشش کوي چې زه وکم د الفاظو صحیح ترجمه وکم دا څه کنه دا په موږ کې چې اسونه مسلمانان دي کدا غیر مقلدین ولا یا د مجبرین ولا دا هغه د اسې د ګستاخی په نیت باندې په خپل عقیده په روان دي او کنه په دې کې روان دي چې زه حق په روان یم حق په روان داسې به څوک چې هغه وایي چې قصدن ما ته پته ده چې زه څه کوم د پیغمبر ګستاخي وکړو نه هغه د الفاظ تعبیر داسې بیانوي وایي بس دا تعبیر چې ما ته زما مشرانو بیان کړی دا ټیک دی موږ ته چې دا بیان کړی دا ټیک دی نو موږ تاسو به هغوی دا جواب ورکړو چې موږ د الفاظو په تعبیر کې هر یو انسان یو جماعت هم هېڅکله په ګستاخي یو د سیدي منکر حدیث دی اوس منکر حدیث په دې کې زه قسم وخورم او موږ په قسم وخورو چې دوی قصدن روان دي څه پسې په دې غلطې عقیدې پسې دا ټیک د خواهشاتو پسې روان دي ځکه مونځ مه کوه خواهش پوره کول دي زکات مور کوه خواهش پوره کول دي حج مه کوه خواهش پوره کول دي لیکن دا چې په دې نورو مسلمانانو کې بیا چا فرضیت ته مونږ نه انکار کړی او مارته ویل کنه دا اوس په منکر حدیث خو ته قرآن هم پړل شي بالکل چې دا په دغه روان دي نور که چا تاسو باندې سوال وکړي چې تاسو یو بل سره مناظره کوي هغه د الفاظو تعبیر کې موږ اختلاف لرو دواړه تشریحات باندې دا باندې او دا باندې ته مسلمان شه بس دا څه عجیبه خبره نه ده دا څه د عیب خبره نه ده دا زبنګ او د الله سره مینه ده هر ځکه چې هر یو کوشش کوي چې د الفاظو صحیح مطلب بیان کوم نو دا لس اصول تاسو ته ذکر شو د الحاد رد الاصول د ملحدینو سره
د بحث کولو آداب کوم یو دي د هغې وضاحت به کوو. اوس به سبا به آداب بیانوو دوستانو ښه. ان شاء الله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دا زده کړې ضروري دي ښه.